بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری سوال کړه دا زمو څرمنې یعنی چمړې کاروبار کو به دې څرمنې نه مو کوټونه ټوپۍ بوټان پرسونه وغیره دا شیان جوړو. کله کله دغه شیان تیار رسي مو ته بوټان کوټونه پرسونه وغیره په دې کې بیا د خنزیر څرمنې ولا اشیاء راشي او کله کله دومره مقدار کې دغه شیان راشي خنزیر څرمنې کې کچری دا مو خرڅ نکو نو د دې وجنه مو ته ډیر زیات نقصان ملويدای شي. نو آیا د دې پر څه حل ده؟ الجواب وبالله التوفیق. بخاری حدیث ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای خنزیر او مرداره د دې بیع یعنی خستل او خرڅول دا حرام دي او خنزیر دا A to Z دا مکمل نجس ده حرام ده مطلب د دې استعمال په یو صورت کې نه دسي اگر قاعدي سرمن ته دبغتم ملاو شي بیا دغه سرمن استعمالوي نشي. قرآن پاک آیات ده الله تعالی فرمای حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر د غوښه د خنزیر دا حرام ده او جنور کې اعلی شی دا غوښه ده او څکله غوښه حرام شوله نو سرمن کوم طرفنه بیا صحیح شوله. زما عزتمند د دې پیژندلو دپاره یو درې نښې درته ښیم. خنزیر څرمنې پیژندګلۍ دپاره درې نښې دي. اول نمبر دا ده چې دې څرمنې کې درې ډاټ وي یعنی سروي وي دا یو طرف ته بل طرف ته وتلي وي ځي په ځي باندې وي او دا سروي پټېږي نه او دا سروي نور څرمنو کې هم شته دي خو لیکن پته نه لګي لکه انسان څرمنې کې سروي دي پته نه لګي او دا خنزیر څرمنې کې کوم سروي دي دا په یو صورت کې نشي پټېدلی دا درې ډاټ ځي باندې وي یو یوه نښه یو نشانې دا ده. دویم دا ده چې دا څرمن کومه ده دا لکه زیږ غوندې وي مطلب دې کې لکیری غونتی وي مطلب موړي غونتی وي او نوري څرمنې هغه نارمي وي او دغه څرمن لګه زیږه غونتی وي او دریا منخه د دې څرمنې دا ده چې نوري څرمنې کله کټکۍ نو سیده کټ کیږي او دغه څرمن دا داسې کټ کیږي لکه ځنه کپړه کاټ کې هغه داسې تخي غونتی کیږي. نو دغه طریقې سره د خنزیر څرمنې هم کټ کېدو کې دغه صورت جوړېږي یعنی صورت جوړېږي. نو د دې وجنه کله مو تاسو کوټ رخلو بوټان رخلو ټوپۍ رخلو یا پرس وغیره رخلو نو مو تاسو دغه شیانو نه به دا شی خنزیر څرمنه پیژنو قبل فرض خنزیر څرمنه وه نو مو تاسو دې استعمال نم هغه پرهیز وکړو او